عمران نظیر د پاکستان کرکټ ټیم شان د پاکستان کرکټ ټیم یو زبردست هیټر یو زبردست اوپنر بیټسمن چې شاهید افریدي سره به د اوپننګ کولو جی د اچانک د کرکټ نه غیب شو دا واقعي چې در سره د شریک کم یقینا تاسو خپل اندازو شي چې کله یو انسان په بر باندې روان نو داغه کم چې خپل خلک وي نو خپل خلک ولا کوي کني دله چا زهر ورکړو کم قسم زهر ورکړو چې یقینا تاسو وري حیران بشئ نو ویډیو لګه مکمل وګورئ په دې ویډیو کې موږ په عمران نظیر باندې خبره کوو چې اوس اعلان هم کړی دی او 2 ورځې مخکې چې کرکټ ته واپسی کول غواړم خو فټ ما کمپلیټ فټ ما کرکټ کول غواړم چې د عمر دا ټایم چې کم دی کرنټلی 42 سال عمر دی او دی اوس هم وایي چې زما کرکټ سره شوق شته او زه کرکټ ته واپسی کوم دا کم چې انټرنیشنل لیول کرکټ ته دا کم چې پروفیشنل کرکټ ته دا دوباره کول غواړم خیر په دې د ویډیو اینډ کې خبره کوو راځو ټول نه پیل د عمران نظیر باندې خبره کوو چې دله چا سور کړو داسې کم زهر دله ورکړو چې د غریب مکمل کرکټ کیریئر ختم کو جی انګلند ته په دوره باندې تلو تقریبا انګلند یا استرالیا خو پاکستان نه بهر دوره وجه دی دله چا په خوراک کې مرګري ورکړی و دا کم امر په ترمامیټر کې په کم ترمامیټر چې ډاکټران یا مونږ کور کې ټمپریچر معلومو ته په معلومو دغه ترمامیټر کې یو داسې سپینه داسې یو چمه غونډه وي یو پټه غونډه تلې له مرګري ویل شي دغه مرګري چې کم دی دله چا په خوراک کې ورکړی و چې په سالن کې ورکړی و یا په ترکارۍ کې ورکړی یا په چایو کې ورکړی و خو دغه مرګري چې کم دی د جسم لتلی و دغه مرګري کې دا دغه د آرام یو قسم له خاصیت خو ول نه ویم دغه مرګري د انسان د اډو کې نه دی جوړونو ته لاړ شي دغه جوړونو منس کې انخلي نو سر ټایم چې دا جوړونو منس کې انخلي کنه نو بیا د جوړونو منس کې گیپ راشي لکه د انسان د خپنه د ګوډه چې کومه ده ا دې منس کې د مرکري انخلي نو سر ټایم چې د مرکري انخلي نو د کې بیا جوړ د دې دوړو جوړونو ترمنځ هغه کې دغه راشي مطلب زیات سپیس پکې راشي لکه دا البو بل زمي مثال درکم دا زموږ د سنگل چې ولا وایو په پښتو کې د کې دې کې بال ان ساکټ جوائنټ ولا ویل شي جی دا موومېنټ ګورئ نه سرکولر موومېنټ دا کول شي جی نو دې کې چې کم جوائنټ کنا نو هغه مرکري چې کم دی هغه دغه جوائنټ کې انخلي منس کې نو چې دا منس کې انخلي نو خامخا اډو کې منس کې به گیپ راځي اډو کې منس کې به سپیس راځي او چې اډو کې منس کې سپیس راو نو رستا دا لاس چې کم دی دا فنکشن مطلب کمپلیټ هغه رنکار نشي کوله په دې به درد هم راځي پدې ته ویټ هم نشو چتولې پدې ته سم نشو کولې او بیا چې د خپو او بیا یو پروفیشنل کرکټر چې داغه ټول کاروم بیټسمن یو ټول لاسونه ټول داغه فزیکل ټول داغه باډي په کرکټ کې انوالو ویږي نو د دې چې ټیم دی بیا وایي چې ما کله ډاکټر ته وینو ډاکټر مالا وی چې راشه پاکستان ته د چې کم پرسنل ډاکټر واغه ټایم پاکستان ته چې وی راغم ډاکټر چې زما ټیسټونه وکړل نو هغه ما د ویل نو چې دا واسه بیماری ده وای ما ولوي چې ډاکټر صاحب وایي له بیماری خو مې سم ته وې خو به وې کنن نه سبب به بل ورځ به خو دې نه خو به زه خبرېږم وای ډاکټر په جړا شو په جړا کې مالوي چې تا سره چا داسې گیم کړی دی چا سره تا سره چا خپل کسانو په خوراک کې چا تعالی چا مرکري در کړی دی جی وای هغه ټایم ما سو هغه ټایم خبرې وای ما وی چې الله دې ور سره خو کې بس الله پاک ته ول نه کو خو لکه دومره زبردست انسان خامخ یې وریدم خبيات اوس کرنټلی یو انټرویو کې تاسو چې کله تعالی پته ولګره پتا باندې کله زوال راو د خپل په شکست ټیم د په جوبن کې یو زبردست بیټسمن او اوپنر د پاکستان خشته هم مطلب الله پاک یو خشته ځواني ورکړي و ډایرکټ د په کیریئر کې ډاون فال راغله د کیریئر سټاپ جی دی وای زما کالم چانو چتولو وای کله کله چې په انسان باندې دا غمونه راشنو دی غمونو کې رحمان مباشر هم د چې خپل پردی پکې معلوم شي رحمان او کله کله د غمونو باران خوي په ما باندې چې کله وای زما په کیریئر کې په ما باندې چې کله سخت ورځ راغی وای زما کالم چانو چتولو ما سره به چې خبره سکه مانه چاته پوسم نه لګړه چې طبيعت تی څنګه شو دوه کسان یادول یو شهید افریدي یاد کو یو شعیب اختر یاد کو چې دوه کسانو زما ډېر زیات خدمت کړې دي زما کور ته راغلي دي ما سره فاینانشلی مدد کړې دي شهید افریدي را سره ډېر فاینانشلی مدد کړې دي شهید افریدي د ما علاج کې ما سره مرسته کړې ده د ما پیسو له بچ ضرورت ماله به شهید افریدي کور ته وي پیسې وروړي ماله به شهید افریدي پیسې رسول شهید افریدي وای زما ډېر زیات مرسته کړې ده عمران نظیر ویلي دي جی نو داسې خلک کوم شته ګوره چې کله پتا باندې خیر وځي راشي نو بیا دا غي نه برداشت کیږي تعالی هر قسم تکلیف درکول شي د ویډیو مقصد مې صرف د ایمن خان یو سیټ سټوري تاسو سره شریکوله د ویډیو کتلو زیات مننه ځان ډیر خیال ساتي جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام